امریکا غونته یو ملک، یو ترقي یافته ملک چې د دنیا وسایل او ذخایر د هغې سره دي. په هغې کې یو مور راپاڅېده، په خپل بچي باندې په عدالت کې کیس وکړو. کیس دا و، د کیس نوعیت دا و چې زما دا زوی ماله وخت نه راکوي، ماله ټایم نه راکوي، او یو سپی ساتلی دی هغه له ټایم ورکوي. دا مقدمه لاړه عدالت ته. عدالت والا وکته او عدالت والا فیصله د دې بچي په حق کې وکړه، او فیصله دا وکړه چې دا زوی دا ستا پابند نه دی. دا زوی چې کوم دی د سپی ساتلی دی، دی به د سپي خیال ساتي، دله به ټایم ورکوي ځکه چې دا ده ساتلی دی، او ته دې زوی نه یې ساتلی. دا د مغرب تهذیب دی. راشئ اوس د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک دین طرف ته. یو زوی راغی، په خپل پلار باندې شکایت وکړو. د شکایت نوعیت دا و چې زما مال زما د اجازت نه بغیر لګوي. نبی علیه الصلاة والسلام مبارک ولا په پلار پسې سوال جواب وکړو. پلار چې کله راتون دی، پلار یې څه اشعار ومویل د ځان سره په زړه کې چې د هغه د خپلو غوږونو مو وانه اورېده، خو نبي علیه الصلاة والسلام مبارک ته وحي په ذریعې سره د دې اشعارو پته ولګېده. دی چې کله راغی، نبي علیه الصلاة والسلام ته مقدمه مخې ته کېښودلې شوه. نبي علیه الصلاة والسلام مبارک فیصله د پلار په حق کې وکړه، د پلار په حق کې. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک دین دی، دین د هغې قانون دی. او پلار او زوی ته ولا دا حکم جاری کو چې انت و مالک لابیکا، ته او ستا دا مال دا ستا د پلار دی، چې ستا پلار یې څنګه لګوي. موږ له کوم طرف ته تلل پکار دی؟ آیا د مغرب هغه تهذیب ته تلل پکار دی چې په هغې کې سپي له خو یو ماشوم ټایم ورکولی شي، خو خپلې مور دپاره ورسره وخت نشته؟ او که نه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک دین طرف ته تلل پکار دی.